کاکا کله درته وایو او دا راته ووایه چې بلدیات چې دي هغه په 16 جنورۍ یا اپ ډاون راتلی شي د موسم چې ولې زنګ سره اتروړ کالام او دا سیمې هم شامل دي. ستاسو خپل صفایشات دي د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق دی نو بلدیاتو کې به حصه اخلئ؟ ډېره مننه سهیل باچا ستاسو د ټیم چې تاسو ما دعوت راکړو او زه د خپلې خیالاتو اظهار وکړم. خبره دا ضروره چې انتخابات یا سیاست چې خلک کوي نو هغه ظاهره خبره ده خواهش لري چې زه انتخابات وکړم، بلدیات وکړم، تحصیل په سطحه وکړم که نه نو انتخابات کاکا خبره راته هم ووایه چې تاسو د دې نه مخکې په سعودي عرب کې وئ بیا د سیاست ته څنګه شوق را پیدا شو او بیا تحریک انصاف یو څنګه چوایس کو که نه د مخکې نه په ذهن کې ول؟ نه زما خپل سیاسي وابستګي وه د ان پي سره. زما اوس هم په ان پي کې ملګري دي او یو هغه منظمه پارټي وه خو کله چې هغه حالات تېرېدل نو هغه مونږ چې هغه پراسې ته کتل چې یاره دا پارټي څه کوي د عوام له د خلکو له د ملک له څه پکار دي نو هغه نه ډیلیور کېدل. نو په دغه وجه باندې چې عمران خان راووتو د هغه سوچ د هغه منشور هغه په دې باندې و چې غریب ته ډېرې ترقي وکړي، د ملک د کرپشن ختم شي او خوشحالي دې راشي، غریب سړی دې پروټوکول ورکړی شي، غریب سړی دې په سیاست کې څه واخلي. څنګه چې مخکې د بټو صاحب په دور کې شو چې ټول غریبانو خلکو له هغه فوکس ورکړو او هغه یې رامخکې کړي و چې دوی دې راشي په دې سیاست کې دې څه والي. نو دا سیم میسیج و د عمران خان ده، په دغه باندې موږ لبیک ووایي او سیاست طرف ته راغلو. کاکا په دې مې هم پوه وکړه چې بخبیلن کاکا په اردو کې یو محاوره ده آ گیا او چا گیا. کاکا رالو یو دم را پیدا شو د دې نه مخکې چې دی په یو ریپورټ کې لیکلی شوی چې یاره سینیر رهنما بخبیلن کاکا ډېرو خلکو به تنقید کړی چې یاره دا پکې د څه شي سینیر دی، قربانۍ زموږ دي. تا ته دا ګراوند څنګه میلاو شو؟ شاته د چا لاس و؟ چا سپورټ کولی؟ دا طریقه درته چا خووه؟ دغه را سره لږ وضاحت وکړئ. نو دغه زه به دا ټول کریډټ چې دی دا به زه خپل چیرمین عمران خان صاحب له ورکړم او دا به زه ډاکټر امجد صاحب له ورکړم. د هغې وجه دا وه چې زما په دې مختلفو پارټیانو کې چې کوم وخت تېر شوی دی یاره یقین وکړه باچا ته سوال وکړو او داسې دا خبره نه ده خو زما په شان غریب سړی سټیج ته راختل، سټیج مخې ته په کرسو کې ناستل یا د ایمینې او ایم پي اې سره ملاوېدل دا زموږ دپاره خوب و، دا د یو غریب سړي دپاره خوب و. نو زه چې څنګه رالم نو دا سپیس چې ماته میلاو شو، دا ځای چې ماته میلاو شو نو دا ظاهره خبره ده چې کریډ به زه تاسو یم چې ډاکټر صاحب ته ځي، عمران خان ته ځي چې هغه مونږ له دا دغه راکړی دی چې تاسو راشئ چې په چا کې قابلیت وي. موږ اوس هم خلکو ته وایو چې یاره کم کسان چې هغو کې ټیلنټ وي د خپل ملک د وطن د علاقې د کور د کلي خدمت کولی شي دې مخکې راشي او په دې پارټۍ کې دې سوالي د عمران خان سره دې ملګري شي، ډاکټر امجد سره دې ملګري شي. کاکا دلته راته دا خبره هم وکړه او دا بیا مختلف سوالونه راچوتی چې د ډاکټر امجد چې صوبایي وزیر دی او ډېر په صوبه کې سټرانګ ګڼلی کېږي، د ستاسو دپاره ولې دونه لابینګ وکړو؟ ډېر خلک پکې هم ول سابقه که مونږ ووایو بیا پکې څه شاته شوي اوس کسان بیا پکې هم ول. بخبیلن کاکا چې د ګورتۍ د پسمانده کلي سره تعلق ساتي دی څنګه راوچت شو؟ څه داسې ستاسو کوالټي ول یا ستاسو ورسره مخکې ریلیشن ول؟ دا وجه څه ده؟ الله ګواه دی چې ډاکټر صاحب سره زما هېڅ ریلیشن نه و، هېڅ تعلق مې ورسره نه و. ډاکټر صاحب هغه وایي دا خبره خلکو ته کوي چې په چا کې قابلیت هغه په دې پارټۍ کې دا پارټي به چلی او هغه به کار کوي. ما ته سپیس څنګه میلاو شو نو په دې علاقې کې زما نه سینیر کسان ول او واقعي ده چې هغو هم محنت کړی خو ما خپله کارکردګي ما خپل خلکو سره تعلق نن چې تاسو زما سره انټرویو کوئ که هغه بله میډیا والا ده که تاسو یې بل دی هغو ما خپل ملګري جوړ کړي، خپل وروڼه مې جوړ کړي، ما په تاڼه ما په تحصیل ما خپل انویسټمنټ کړی دی، ما خلک وروڼه کړي دي. زه د دې دپاره چې زما خپل ذاتي هېڅ کار نشته خو د دې دپاره چې زما په کلي کې بجلي نشته، کم طرف د چای ته بجلي لاړ شي، که د اوبو کمی دی چې هغې ته اوبه پوره شي، که نوې ټینکۍ جوړېږي چې هغه جوړه شي، که ټیبل جوړ شي. همدغه د عوامو خبرې دي ډاکټر صاحب ته ږدو او الله خوشحاله کړي هغه یې کوي. دغه خبره ده. کاکا خنده راته ووایه چې ډاکټر امجد خو په دې خبره کې شک نشته چې د چا په سر د هغه لاس یا په تحریک انصاف کې چې دی
تحصیلي بریکوټ هیرو ګڼلی کېږي. تاسو یو دم چې دی مونږ وکتل چې هغه تاسو سپورټ کړئ یا ستاسو نوم چې دی هغه کم سرکاري ادارې چې وي هغې ته لاړو. او دا راته ووایه چې دا سیاست چې دی یا تاسو اوس کوئ نو که تاسو چې د میر دپاره د پارټۍ یا ستاسو تنظیمي چې کومه ډانچه ده یا هر څه طریقه کار چې ستاسو د پارټۍ دننه وي او تاسو دا دومره الیکشن کوئ دا به د پوره تحصیل نه ووټ غوښتلي نو تاسو دا ګڼئ چې یاره تنظیمونه بیا ستاسو مالي وسایل به لګي نو د دې دپاره تاسو تیار یې؟ د دې لپاره موږ بالکل تیار یو. د پارټۍ په سطح باندې زموږ پارټۍ یو جمهوري پارټۍ ده هغه په یې باندې باقاعده الیکشن کېږي. دا د چا خوښه نه ده چې راوالي یو سیټ لی ورکړي دا ون مین شو نه ده. لکه زه به تاسو ته چې دا مسلم لیګ وال نه دي چې هغه میټینګ کوي او میټینګ نه کوي. زموږ د خو ډېره غټه پارټي ده دا به دنیا کسان راغونډېږي او دنیا کسان به خواهش لري. زه به هم خواهش لرم بل به هم ساتي د کوټې نه به هم خلک ساتي د تحصیل بریکوټ نه چې څونه کلي دي. تاسو په دې مطمئن یې چې یاره جمهوریت په بدی کې وشي او د تحریک انصاف د تحصیلي بریکوټ د مییر یا چې دی نو د ډیپټي لپاره چې کم هاوس ته بیا سپیکر منتخب کیږي دا به بالکل په میرټي دا به په بنیادي تنظیمي ډانچه باندې دا به بالکل په تنظیمي ډانچه باندې وي او دا به بالکل په جمهوریت باندې کېږي انشاءالله. زموږ امید دا دی او انشاءالله کېږي به هم او شوي هم دي. کاکا خان دا وخت برای راست مونږ یو او په پوره دنیا کې چې دی پښتانه رونه دا وخت چې دی هغه مونږ ګوري. دا راته ووایه چې تاسو ته څه سیګنل میلاو دی چې یاره تاسو د دې لپاره کار کوئ او تاسو ته به ټیکټ میلاویږي که نه تاسو لګیئ او کله چې تنظیم فیصله وکړه د هغې نه بعد؟ مونږ خو الریډي د وخت نه لګیو کارونه کوو. که هغه د بجلۍ په مد کې دی که د اوبو په مد کې دی که هغه د لارو کوڅو دی او که نن سبا ډاکټر صاحب چې یو بل پروګرام راوړی د بیوټیفیکیشن دی د مانیار غالیګین راوالی د لنډاکي پورې الریډي مونږ په هغې کې مشغول یو. مونږ خو کار کوو نو مونږ په میډیا باندې هم راځو مونږ تصویران هم وباسو مونږ په تحصیل کې مونږ پوه یو. خو دا سیګنل خبر ته دا وکړه نو دا خو زه به خپل کار کوم بل سړی به بل کوي بل به بل کوي خو مونږ دې ته پریپیر یو تیار یو. بیوټیفیکیشن باندې چې دی نور سیاسي ګوندونو چې کوم زموږ انټرویوانې وشوې هغه پرې تنقید کوي. آیا دا چې و ضروري و د تحصیلي بریکوټ دپاره تاسو څه ګڼئ څه مقصد باندې دا پراجیکټ چې دی اعلان شوی؟ ګوره که تاسو وګورئ نو په لکونه خلکو دغه سواد ته را روان دي چې سیزن آب شي لکه په یخنۍ کې راځي خلک نو دا یو ښه امپریشن پرې باسي په دې خلکو باندې په دې ویزیټرانو باندې چې رنګ د لنډکي نه ګیټ وې دا شروع شو خلک راننوتو وګوري چې او په دې مقبرو دې طرف ته څوم دیوالونه والي شوي دي یا سټریټ لایټ لګېدلي روډونه بهترین دي ټیپ ټایل لګېدلي دي نو دا داسې لوک ورکوي لکه د شعر په شان لکه بخار په پنډۍ په اسلام آباد کې چې ګرځم د انشاءالله د دې بریکوټ به چې دا 17 کروڑ روپۍ 18 کروڑ روپۍ په دې باندې ولګي دا به داسې ښکاري ته به دا نه فیل کوې چې دا زه په یو عام کلي کې یا په تحصیل په دې ځای کې ګرځم زه په اسلام آباد په پنډۍ کې روان یم نو دا د هغې دپاره یو بهترین شی دی. خلک به کاکا ستاسو په دور کې چې دی د دریای سواد چې دی د هغې نه دومره کرش ووتو چې هغه ټول لوټې لوټې شو. تجاوزاتو دا حل دی چې د لنډاکي نه تر د شنګرداره پورې د ټریفک وتل چې دي که تا حسن ورکړی خو هلته کې ټریفک دومره جیم وي نو په دې باندې چې دی ستاسو د مشرانو یا ستاسو د ایم این ای یا ستاسو د صوبایي وزیر وخت دا خبره نه ده رسېدلې یا تی بې غوره دی دوی په خپله یینې دلته ستاسو لوکل تنظیمونه یینې چې دریای سواد نه به کم بې دردی دا چې دی نو کرش وځي دلته کې د تجاوزاتو دا څه حل دی نو انتظامیه ستاسو خبره نه مني یا څه مسټیک دی څه پرابلم دی د دې نه تاسو خبر یې؟ اوله خبره خو د سیند کومه زما خپل خیال دا دی چې د سیند دواړو طرفونو ته دونه بهترینه ځمکه ده لنډاکي نه راواله ده منګورې پورې نو که فرض که دا وتړلی شوه او حکومت هم خواست هم کوو ډاکټر صاحب هم په دې باندې کار کړی خو څه وجه ده چې دا نه منظورېږي چې د دې نه ما دومره ځمکه دغه شي جوړه شي چې خلک به پکې هوټل هم جوړ شي او پکنیک سپاټس به هم جوړ شي بیا به د هغې سره د دې کم چې زمینداران خلک لګیا دي د هغو به پکې کار هم شي په روزګار به هم شي نو پکار ده چې دا اول خو دا وتړلی شي. دویمه تاسو د ټریفک خبره کوئ نو ټریفک که تاسو سوچ وکړئ نو ډاکټر صاحب د دې غونډۍ باندې بایپاس شروع کړی دی او هغه تبلیغ مرکز نه به وځي هغه د چینوګانو ته بیا د چینوګان سره دا ټک دی دا به ځي دا مانیار ته مو دا به غالیګي ته مو ځي نو د ټریفک د جام کېدو لپاره الریډي ډاکټر صاحب خپل کوشش کړی دی چې دا زه وکړم او دا زه هلته ورسوم. کاکا دا راته هم ووایه چې بریکوټ چې دی دا یو ثقافت بیا یو زوړ تاریخ بیا د دریو ډسټرکو سره خپل باونډري لري دې خوا بیا شانګله چې دی د هغې سره زمونږ ان آوټ کېږي. دا راته ووایه چې د میر الیکشن چې دی
دا تاسو ګڼئ چې یاره د دې نه د پوره تحصیل نه ووټ اخیستل یا تحریک انصاف دا وختي د ګرانۍ هم یو لهر چلیږي، نو تاسو به په څه مقصد پبلک ته ځئ څه خیالات به پیش کوئ چې تاسو ووټ والئ او مقابله چې کوم د نورو سیاسي پارټو سره ده نو دا تاسو ته اسانه ښکاري؟ نو که تاسو سوچ وکړئ خلک په ډیولپمنټ باندې ووټ ورکوي، د دې تحصیلي ریکورډ د دې حالات تاسو مخکې هم لیدلي وو، تاسو اوس هم وینئ چې یاره څومره کارونه شوي دي، مخکې به کار کېدو په څه طریقه به کېدو، پای کې به کرپشن څومره و. ډاکټر صاحب یو کلیر میسیج موږ له ورکړی چې د ټیکدار په کار باندې به کمپرومایز نه کوئ. که فرض که تاسو ته پته لګېده چې یاره په دې کې سیمټ لږ دي، کار ناقصه دی، دا ډول ډبلي ولا غورځوئ، دا د ډاکټر صاحب سیم الفاظ دي، دا غورځوئ، زه پوه شم کار پوه شه. نو دا بله خبره دا ده چې هغه د کار به کېدو یو ټیکدار له به یې ورکړو، د هغه په لاس به کېدو. دا ډاکټر صاحب چې دا ټیکدار فرض که ګورتۍ ته رالو، کوټې ته رالو، غالېږي ته هر یو ځای ته چې لاړو نو دو هغه کار کوي او تنظیم راغواړي. تنظیم ته وایي چې راشه دې کار ته ودرېږئ او په هغو په لاس باندې کوي. که ټرانسفارمر یې ورکوي هغه د تنظیم په لاس باندې ورکوي. حتی د دې پورې چې نوکریان تاسو ته پته ده، تاسو دې خبرې ګوایئ چې په خسنې باندې او تنظیمي ډانچه ټیک چې هغه په خسنې باندې کېږي. دا چېرته دا روایت تاسو چېرته مخکې لیدلي وو؟ دا چېرته په دې زندګۍ کې شو؟ کاکا پبلک چې دی هغه وایي چې یاره ګراني ده، نو بیا چې دی نو ستاسو کوم د وفاق او د صوبو په حکومت باندې یو سوال اوچتېږي چې یاره دومره ګراني چې وه هغه په تاریخ کې نه راغلي او بیا چې ده په پوره دنیا کې هم ده، خو دلته چې کوم چیک اینډ بیلنس دی د هغې دپاره هم څه تنظام نشته. نو ستاسو په ضلعې په سطح ستاسو دلته کې لوکل چې دی ریډ چې دی هغه کمزوری ولې په نظر راځي چې یاره دغه ګرانۍ کې تر اوسه پورې څه کردار ادا نه شو؟ کم چې مافیا ده، کم چې سټاک کول کوي، کم چې خپل منپسند ریټونه چې دي هغه مقرر کړي دي، په دې کې تاسو مکمل ناکامه یې. د هغې به دا وایم چې یاره تاسو به په تاریخ کې چېرته داسې هم نه لیدلي چې دا کومه ګراني تاسو د هغې خبره کوئ چې یاره ګراني ده په دې ټایم کې. تاسو به داسې د کرونا د کوم وبا چې راغلې دا هم تاسو په تاریخ کې نه لیدلي. د دې اثر په ټولې دنیا باندې شوی دی. که هغه د هغې نه نن امریکا متاثره ده، د هغې نه سعودي غوندې ملک چې د هغه تیل پیدا کوي او دنیا مال وسایل لري، داسې نور یورپین کنټریز که تاسو وګورئ دا ټول د دې نه متاثره دي. نو د هغې وجه دا ده چې پاکستان خو یو خوار ملک دی. بیا صحت کارت چې عمران خان ورکړو دا د هغه ملکونو سره ته وایي چې یاره ما خو سوال یو وکړو ته صحت کارت طرف ته ولیدې. دا انویسټمنټ چې هغه کړی دی د خلکو له هغه دغه راویستي دي، اساني پیدا کړې ده چې د یو سړي د زړه اپریشن دی، که د هغه د کډني دی، که د هغه د هر څه اپریشن دی او هغه دا وس نه لري، نو دا د عمران خان ویژن دی په دې خلکو باندې انویسټمنټ کوي. دا خو دا کوم صحت کارت د خبره چې تاسو کوم دا خو په هغه ملکونو کې چې ډېر غټ وسایل لري، دا خو یورپین کنټریز کې په امریکا کې په دغه کې تاسو سوچ کولی شئ. نو دا سوچ نه شئ کولی، دا تاسو سوچ نه کوئ، دا خو تاسو په میډیا باندې خلکو ته وایي چې لکه د عمران خان چې کوم کار کوي دا خو په دنیا کې مالداران ملکونه کوي، نو غریب ملک خو دا تصور هم نشي کولی. کاکا دا راته هم وایي چې کم انویسټمنټ وکړئ په الیکشن باندې، ظاهره خبره د ګاډي به هم لګي، ستاسو پیسې هم خرچه کېږي، نو بخبلن کاکا له اولنی نظر به صحیح چې دغه خپلې پیسې به را دغه کوي، ټیکهدارانو سره به ځان جوړوي که نه د عوامو د خدمت او د تحصیل چې کومه پسماندګي ده دا به ختم. کلیر کټ میسیج مې دی، زه په الیکشن باندې انویسټمنټ کوم نه. ټیک زه دومره انویسټ که فرض کړه ما ته موقع میلاو شوه، الله پاک مالو موقع راکړه، زما به دونه انویسټمنټ دی چې دوی برداشت کولی شم. که 1 لک دی، که 15 لکه دی، که 6 لکه دی، که 10 لکه دی، چې زه د هغې تمه نه کوم چې دا به زه راواپس کړم. تاسو ته زما اکټیویټیز پته ده، زه خپلې پیسې لګوم، پارټۍ دپاره کوم، د ډاکټر امجد صاحب دپاره کوم، د سلیم الرحمن صاحب دپاره کوم، هغه په دې علاقې کې کار کوي، خلکو له په ګیس په مد کې کار کوي، د بجلۍ په مد کې کار کوي. ډاکټر صاحب خو په هر یو مد کې کار کوي، داسې نه دی پاتې چې ډاکټر صاحب ته چا ویلي دا کارونه دې مخې ته شوي دی، هغه ترې پاتې شوی دی. زما که 10 لکه لګي که دا نور چې دومره څومره تنظیمونه دي هغه خرچه کوي، زه په خپله تیار یم. ما ته فرض کړه ټکټ میلاو نه شو، ما د چا سره هېڅ شو نشته چې څوک راته پارټۍ چا راته رامخکې کړو، څوک یې راته رامخ کړو. انشاءالله زما به دا سره منډئ، د پارټۍ سره به زه مخلص یم، د پارټۍ سره به ګرځم، ما ته به هېڅ شو نه. او دغه پیسې چې زه برداشت کولی شم په دې دغه باندې کوم انتخابات باندې لګوم، هم دغه پیسې وایي چې ما به زړه نه ایستلي. زما دا لایو پروګرام تاسو چلوئ، دا زما ایمان دی چې انشاءالله زه به 1 روپۍ. کاکا خان د لایو پروګرام مقصد دا و چونکې زموږ او ستاسو دوستانه ده چې پبلک سبا دغه ونه لګوي چې یا پلانټډ انټرویو وه، تاسو ته ما ویلي چې سخت سوالونه به وي. نو یو سخت سوال مې دا دی چې بخبلن کاکا راتلل
او په تحریک انصاف کې نمونه نالم څه خلک داسې ول څه ملګري داسې ول چې هغه په دې سوچ او څو ملګرو ځان له واسکټ هم راښکړي وي کوټونه هم راښکړي وو او هغوی ځان ذهني تیار کړی و بخبیلن کاکا رالو او هغه خلک شاته شول نو دا ستا او د ډاکټر امجد منصوبه وه لابینګ و څه وه ډاکټر صاحب موږ ډېر احترام کوو او بلکې دا ټول علاقه یې کوي زموږ وزیر دی زه خو تاسو ته وایم که نه چې د ایم پی سره کېناستل دا سره په سټیج ودرېدل د غزې ته تلل دا خوب و سهیل باچا یقین وکړه دا وزیر دی ته نن روان شه لاړ شه دا سره په دیره کې کښېنه ستا د چای د ډوډۍ ستا تپوس ستا لاسنیوه په هر لاسنیوه کې به تاسو هغه نه تاسو دې خبرې کوئ که یو غریب سړی پاک رسېدلی دی او که مالدار سړی او که هر څوک دی خو هغه هغوی ته ځان رسولی دی په وخت باندې لاسنیوه کړې ده د هغه د ادرسي کړې ده نه کاکا خان د دې خبرې جواب دې رانه کړو دا کم خلک چې شاته شو ستا او د ډاکټر امجد مشترکه لابینګ و که نه صرف د هغه یوازې زما خبره زه به تاسو ته دا ووایم چې الله ګواه دی ما ته د دغې په باره کې هېڅ پته نشته خو کوم سړی چې ډاکټر صاحب خواته نږدې شوی دی په هغوی پې کارونه کړي دي د هغو په منځ کې څه اختلاف دی یا د پارټۍ په وجه دی یا د کارونو په وجه دی زما اوس هم کوم چې زاړه ملګري دي ډاکټر صاحب د دې خبرې ګواه دي ډاکټر صاحب ته زه تللی یم کوم کسان چې ملګري زموږ نه خفه دي تاسو چې کوم یادوئ دوی نمونه لایم چې کوم خفه دي یقین وکړه زه به درته په کلمه باندې خبره کوم چې ما ډاکټر صاحب ته ویلي چې کښېنو او په دې څومره ملګري چې په دې علاقه تحصیلي بریکوټ کې دي زه په خپله ذاتي خود زه به روټۍ پروګرام کوم ډاکټر صاحب دې خبرې ګواه دي تاسو یې تپوس کولی شئ زه به ستلم چې زه به خرچه وکړم دا کسان کښېنو چې روغولو کړو چې دا پارټي مضبوطه شي او زموږ د تحریک انصاف مضبوط شي او په دې باندې زموږ هولډ وي نو که هغه راشي نو بیا به بخبیلن کاکا به بیا بخبیلن کاکا به په خپل ځای کار کوي زه به هغه دي زما نه مخکې زه به شاته لکه زما د هېچا سره سیاسي دغه نشته بلکې زه به دا ووایم چې په دې تحصیلي برکوټ چې نور سیاسي کسان لګیا دي او خپلې هلې ځلې کوي دا هم زموږ وروڼه دي زموږ سره یې فوټبال کړی زموږ سره هاکي کړي زموږ مشران دي زما د هغو سره هم کاکا اخرنی کوېشن دا دی چې بلدیات چونکې سستا انصاف او د لارې کوڅې سیاست ترانسفارمر ستن ایم پی ای او ایم این ای به قانون سازي کوي خو چونکې دلته نظام ټول ګډوډ دی آیا تاسو چې دغه ځای ته ورسئ نو لاولنی سټیپ په ذاتیاتي یا به د وزیر په ډکټیشن چلیږئ که نه خپل د تحصیلي بریکوټ د ترقۍ سوچ به کوئ ذهن یو څه جوړ کړئ نو که ډکټیشن کې دی خو بیا به نوکران یې به په دغه نه ورکولې په خسړې نه ورکولې خو هغه به خرڅولې که نه 4 لکه 15 لکه مخکې روایت داسې راغلي 4-15 لکه روپۍ به په نوکریانو باندې اخیستې خرڅ کړي دي په 3 لکه خرڅ کړي په 2 لکه روپۍ باندې خرڅ کړي نو بیا به په خسړې باندې ولې نوکریانو ورکولې بیا چې د بوټیفیکیشن یا مطلب دا چې نور لارې کوڅې جوړېږي او یا ټرانسفارمر یې کېږي نو خو موږ ته وایي استنې راځي موږ ته وایي چې دا ویسې وایي لګوئ او خو په دې باندې سیاست نه دی کړی نو زما دا خبره ده چې انشاءالله دا څه چې روان دي ټیک روان دي د 2000 د تاسو د الیکشن خبره کوي د تحصیل سیټ به هم انشاءالله را روان د 2023 به وي او د 2028 به وي دا به چې کنټینیو وي انشاءالله او ګراني چې دا به کنټرول شي ګراني به ځکه کنټرول کېږي چې عمران خان د هغې دپاره لګیا دی یو ښه سټیپ یې اخیستی دی او انشاءالله 2-3 میاشتو کې به پته ولګي چې انشاءالله دا به کنټرول شي کاکا ډېره مننه کور مو آباد د لایو انټروی او د دومره سخت سوالونو آباد اوسې مننه درنګ جهان مننه مهرباني